وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. آیت کریمہ کے صداقت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د قرآن مجید او دا متضمن او هغه کلمې لا کما چې یا ایها الناس اعبدوا ربکم کې دا غي ذکر شوی د قرآن د تکذیب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تکذیب بنیادی وجہ توحید نور خطا سو لستلم دی مشهور هم دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته باغی صادق او امین وي د اختلاف سبب یا تکذیب سبب هغه صرف او صرف دعوت ته توحید ته او دیو جنا قرآن مجید نور آیتونو کې لګیلي دي چې ایت بقرآن غیر هذا وبدل یو قرآن راوړ بل چې دا توحید پکې نه یا پدې کې لږ ترمیم وکړه. مقصد دا ہے چې د ټول قرآن نه انکار نشته، انکار یا شک د هغې نه دی چې پای کې د توحید تعلیم دی. نو ریب او د هغې تفصیل خو مخکې تاسو ویلی دی. هلته موږ دا یو بنیادي خبره کړې وه چې قرآن مجید معجز کتاب دی او دا هم یو هوم ورک ما درکړی تاسو لا چې تاسو هغه آیاتونه جمع کړئ چې پای کې قرآن مجید د تحدی ذکر کړی دی. تاسو به کړي شاید معلومات که نه کړي زه به درته وښیم اوس چې دې باب کې د مفسرینو څه طریقه ده. د ټول نه بهتر طریقه دې باب کې د حافظ ابن تیمیه رحمه الله ده. دا کتابونه د علاقو کې چا سره لیکن یہ گوری نہ یہ جدا نظر گوری. حافظ ابن تیمیہ انسان دے اور دا حافظ ذہبی د وینا مطابق اغدار چ دے لہو ذنوب و خطایا تدس گناہن بمی غلطے بے ہمی لیکن دائی گناہن و دا غلطو د وجہ منگا سے انسانان داغي بالکلی طور پر خودل دا دانشمندی نه دا او نه د اسلام تعلیم دی. دا بنیادی کتاب د الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح زمونږ خلک دی له ګوتې په دې نه وړي چې دی کې وا ګندې د عیسایانو جوابونه یې صرف میانس کې دی کې یوازې د عیسایانو جواب نه دی بلکې دی کې ډېر داسې شته دی چې هغه بل ځای کې نشته. دا بنیادی کتاب دے سلور حصے کے دے تما سره خو غیر محقق نسخه ده ته دې محقق نسخه راغلی دي تاسو کا اخله نه بیا غو اخله. د سلورم جل کې 58 صفحه کې د یو باب دی فصل فی معجزات القرآن. لیکن نوې چې کوم کتابونه راځي نه کې دا لفظ دا سنره ټاپک دا نه دی بلکہ دے بحث فی الاعجاز القرآنی بحث فی الاعجاز القرآنی دے اکابرو طریقہ داوا چې دی بٹھا پہ کہ عنوان تجویز کونا لکل بے کول نا اکثر عناوین رستنو خلقو لکلی دی پہ کتابونو کې ٹاپک چکم دی دا اکثر خلقو رستو لکلی دی خوادا انداز ہو دیتا بے علمی یا بل سے نہ ہوئی دا یو اندازو د جمع کولو د تدوین د کتاب دا خورورو علوم او ترقی وکړه نو انسانان د هر یو خبرې د پاره یو ټاپک دی یا د یو ټاپک د یو موضوع مطابق بیا آیاتونه یا حدیث جمع کوي دا درست دور پیداوار دی. پخوانه علم دا سنو لکه حدیث چې په خوا خلق ویل نه خو به دا سن ویل دا څنګه چې مونږ وایو او خو به شاګرد حدیث وې داغه اسناد نه به بحث کو داغه تعلیل و بیان کا استنباط د مسائل و کو استاد او باغی یہ سو قتل الوخ
اوس خو ټوله معامله د استاد په سر ایښ د دې وجه نه استادانو ته ځان بېغمه کړه بس لګیا وي چې ته شاګرد عبارت غلط کړي ورته اون غوندو کی خبره ختم شي چې دا دې غلط وي کاش چې هغه زوړ وخت راشي نو پته به ولګېږي چې کم طالب علم څومره په اوبو کېده پخوا طریقه دغه وه استاد به زاره نشنه کوله زاره به د شاګرد شنه کېده هغه به د هغې حدیث ټول بنیادي معلومات حاصل کړو ځکه علم حدیث هغه وخت کې ډېر مضبوط و اوس خو دا علم یو لاوارث علم جوړ شوی دی نو بار کې دا ټاپکس یا دا قسمه څیزونه د دې تعلق هغه داسې څیزونو سره نه و کوم چې مونږ کوو هغې زمانه کې انداز بدلو حافظ ابن تیمیه د قرآن مجید اعجاز باندې خبرې کوي دا خبرې ضروری دي دا هغې دوه وجې دي یو دا چې زمونږ د مدارسو چې کوم علما دي طلبا هغه د دې عجز د وجوه نه بېخبره دي دې ته پته نشته چې قرآن معجز دی نه ولې معجز دی دا څوک چیړي هم نه دورې تفسیر کې هم نه کوي ترجمه کې هم نه کوي او دویم وجه دا را چې نن داسې خلق شته دی ملاحدة العرب تاسو نیټ ته ننوځئ په دغې نوم باندې ملاحدة العرب نو تا ته به ډېر داسې خلق را پیدا شي چې به د قرآن په اعجاز باندې اعتراض کوي بیا دغه څیزونه د مستشرقینو په لاس ورشي نو هغې انګریزۍ ته ټرانسلیټ کړي نو بیا هغه نورو ژبو ته راشي نو زمونږ علماو نه چې تپوس وکړي دې د یو جواب وي چې ته کافر یې دا فتوه ده دا مسله نه ده فتوه جدایي او د سوال جواب ورکول دی دا لږ ناشنا هم لګي او ګران هم لګي لیکن دا بحث د اعجاز القرآن دا ضروری دی دیو جن ما علوم القرآن کې دا مفصل لیکل دی که دلته څه پاتې را پاتې شي نو هلته وګوره بیا خو دومره چې دی کې بعضې حوالې نشته لکه دا د الجواب الصحیح حواله یې کې نشته پای کتاب کې دا نه ده ضروري او نه ممکن ده چې سړی د هر کتاب حواله هلته ولیکي هغه بس یو ګایډ لاین درکړی شوی دی د هغې مطابق نور جمع که ځان نو ښه بحث په دی کې د حافظ ابن تیمیه رحمه الله دی او دا زده کول ضروري دي تاسو سره هم چې کوم دیني طلبا دي درس نظامي والا هغې ته لفظي قرآن تاسو وښیه او په کې تفصیلات هغه تفصیل د بیان 59 صفحه کې وایي چې والقرآن نفسه فيه تحدي الامم بالمعارض قرآن مجید فی نفسه امم ہوتا تحدی کوي تحدی مونږ تیر درس کې ویلي چیلنج ته وایي اقوام ولا چیلنج ورکوي بالمعارضه چې تاسو کله زمونږ کلمه توحید نه منئ نو بیا معارضه وکړئ مقابله وکړئ هغه تفصیلات دی کوي نو بیا وایي قال تعالی فی سورة الطور دا ترتیب چې دی کوم لیکي دا بل چا نه لیکلی او دا ترتیب مزیدار دی اول دی وایي قرآن مجید سورة الطور کې ویلی دی 33-34 آیت کې ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثله ان کانوا صادقین دا غړومبنی چیلنج دی کوم چې قرآن مجید ورکړی دی چې ام یقولون تقوله آیا دا خلق دا وایي چې دی پیغمبر دا قرآن د ځانه جوړ کړی د ځانه نه جوړ کړی بل لا یؤمنون بل اضرابي دی او چې دی خامخا وایي د ځانه جوړ کړی نو تاسو انسانان یې فلیاتو بحدیث مثله حدیث خبرې دوی دلته د قرآن په شان یوه خبره دی پیش کی که دوی رښتینی بیا وایي فهنا قال فلیاتو بحدیث مثله ان کانوا صادقین فی انه تقوله فانه اذا کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قادرا علی یتقوله کما کدا خلق دا وایي چې محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم د دې کتاب په جوړولو باندې قادر دی نو بیا پکارداری چې هر انسان په دې قادر شي ځکه هر انسان کلام کولی شي او په هر وی کې هم کولی شي نو که قرآن مجید د الله کلام نه وي بالفرض
نو دی ولې په قرآن باندې تکلم نشي کولی، ولې د قرآن په شان دی کتاب نشي وروړی؟ نو اول قرآن مجید آواز سره فلیاتو بحدیث مثله، دې مثلیت کې هغه بحث ته کوم چې مونږ ویلو چې قرآن معجز دی د څه لحاظ سره. نو یو په کې تاسو ویلې وه چې د صرفه دلیل دی. صرفه دلیل دا مطلب چې الله خلق د دې د مقابلې نه اړولی دی. نو ما یې دا ډېر ښه دلیل دی، ډېر اسان هم دی، خو دا غلط دی. غلط په دې باندې دی چې په دې کې به قرآن معجز پاتې نشي. قرآن معجز نشو، بیا معجز څوک شو؟ الله شو. قرآن خدا کا آواز نہ گئی، اللہ رب العزت معجز دے، لیکن دا اللہ کلام کے کمال دارے چ دے پخپل ہم معجز دے. ولے وجد آگے دارا چ قرآن دا اللہ کلام دے، اور کلام دا اللہ دا صفتی، و دا اللہ صفت اگر مغلوب کی گی نا. یو دلیل د صرفه ہو، هغه دلیل مونږ کنډم کړو صحیح نه دی، اگرچہ خلق علی گل دیکھ اہل سنت والجماعت کے ډیرو خلق لګل دیکھ، لیکن بنیادی طور دا قول د معتزلہ دیکھ. د قاضی عبدالجبار یو کتاب د المغنی تاسو سره بنئ شاید اب پیدا کې نالا نه لس جلد کتاب ده، پې کې یو حصہ اعجاز القرآن باندې الستو سره تعلق لري. زمونږ دینی علما چې کوم دی دغه کتابونو طرف نه راځي، دا د علم نه ډک کتابونه دي. المغنی پې کې یو جل هغه دې په دې موضوع باندې ما سره شته او ما د هغې نه ډېره فایده م اخیستې. اوس قاضي عبدالجبار معتزلی دی، لیکن چې کوم څیز د هغه مفید دی او صحیح دی او د اصول مطابق ته نه قبلول پکار دی. یو شی غلط دی نه غلط دی باندې چا نه قبلو. بیا دی وی ثم انه تحداهم بعشر سور مثله، بیا الله دیل تحدی ورکړی دا قرآن باندې چې 10 سورتونه جوړ کړي. ام یقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتریات، 10 سورتونه جوړ کړي. دلته کې ابن تیمیہ رحمہ اللہ د سورۃ ہود آیت کریمہ دیالسم پیش کړی او دې پسې بیا د سورۃ یونس 113 آیت پیش کړی دی. 113 آیت دغه دواړه سورتونه سورۃ هود او سورۃ یونس کې د ترتیب لحاظ سره د مفسرینو مینس کې اختلاف دی چې ترتیب نزولی کې سورۃ هود مخکره که سورۃ یونس مخکره. دا حافظ ابن تیمیہ رجحان دے طرف ترے چو سورۃ هود مخکره، نور څه فرق نه ورځي، صرف ترتیب به بدل شي. او که بالفرض مونږ سورۃ یونس مخکې تسلیم کو څنګه چې نور مفسرین وایي، نو صرف ترتیب به بدل شي، نور مسله باندې ډونګې اثر نه ورځي. تو سورۃ هود کې قرآن مجید دغه آواز دے، ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. نبی آوئی ثم تحداهم بسورۃ واحدہ، بیا چیلنج ورکړی په یو آیت سورۃ یونس کې 37 اور 38 کې وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بیا سورۃ ہود کے بیاوی فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. دا ترتیب دے پدے آیتونو کے. بیا حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکی وہذا اصل دعوته، دا کما آخری جملہ چی منگو ویلا چی فعلموا انما انزل بعلم اللہ وان لا الہ الا ہو فهل انتم مسلمون،
हाजा असल दावती ही वो शहादत बेन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह व शहादत बेन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। द इस्लाम द दावत मरकज़ और बुनियाद से शेरे कलिमा शहादत कलिमा तौहीद। नो असल के कुरान मजीद तहद्दी कई दसशी द पारा द दे द पारा च दा मसला साबित शे। ज़मून खलक दा हो हुई च कुरान चैलेंज वर्कड़ रहे तो चैलेंज जे वर्कड़ बिया कुरान वही खलक कना च फ़ैलम तफ़ालू वलन तफ़ालू फ़त्तक़ुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। दा शेरे दा नतीजा रस्तासो द नाकाम है च कतासो द कुरान मजीद मुकाबला नकड़ा और पाग खपल जहल और शिरक बाने आगा शांत पाखे नुस्तासो ज़ैब जहन्नमी। असे तहद्दी ना मतलब जैसे चैलेंज देख देव मुनाजरे देव मुबाहसे ची रिज़ल्ट नौ दिन पाए सुख से गई हवा से जिदाल ले इख्तलाफ बराए इख्तलाफ देख तो मुबाहसे न चोड़ वासल पगार दे न इख्तलाफ चे पकमा मसले के दे कुरान दहागे तस्करा कर रख दा अंदाज दे दा होड़ुम्बे अंदाज दे दो दुरुस्त ब्यावी 60 सफ़वाने सुम्मा आदत तहद्दी फ़िल मदीनत बादल हिजरा हिजरत न रुस्तो ब्या तहद्दी करेगा नुसूरतुल बक़रा की वही सूरतुल मदनिया वइन कुंतुम फ़ी रैब मिम्मा नज़लना अला अब्दिना आयत करीमा लिखले कम च ज़ेर बहस दे। मदीना मुनव्वरा के दा चैलेंज दे मक्का के दा चैलेंज हो मदीना मुनव्वरा के दा चैलेंज दे। अब यावी आखिर के फरमाली दी फ़ैलम तफ़ालू वलन तफ़ालू तब यावी दे के दुआ अमर दी दे आयत करीमा के योदा च फ़ैलम तफ़ालू वलन तफ़ालू इज़ा लम तफ़ालू फ़क़द अलिमतुम अन्नहु हक़्क़ुन फ़ख़ाफ़ुल्लाह अन तुकज़्ज़िबूहु। यानी कतासो द कुरान मुकाबला नशे कवले दा अल्लाह न यरेगे बोले द कुरान तकज़ीब करे और लन तफ़ालू के नफ़िदा प मुस्तक़बिल के खुदा द कुरान चैलेंज आवाज़ आगे ज़माने के न हो दाओ समझे और संग चागा ज़माने के द कुरान मुकाबले चा नशो गोले ननम दे कुरान मुकाबला सोक निशी गोले पदे खबर उदा सवाल राजी च आजमी सड़े व द कुरान से मुकाबले हो गया आजमी सल्ला अरबी न और दी मुझे वो सड़े पखपल गूंगेरे ना व द कुरान मजीद जवाब से होगी तो दे जवाब या दे तफसील इमाम बाक़िलानी एजाज़ुल कुरान के कई सफ़ा बहस सीख दा मुख्तसर किताब नहीं द कुरान तलबा पकारी च दा पैदा की जान लग दा दुमरा ग्रान नहीं खुदम रदा च जमुन खलक दे सिला अहमियत न और गई अवाम टूल उमर अवाम नहीं बल्कि दे अवाम की ख़वास हम पैदा कोल पगारी चदागी आलम सरा और दीन सर से ताल्लुक़ पैदाइश बासी सफ़ा के अद फसल लगो ले दे फसलन फ़ी कैफ़ियतिल वक़ूफ़ अला एजाज़िल कुरान दे वही दाख़कार दा चे अन्नहु ला यतहय्यु लिमन कान लिसानु गैर लरविया मिल अजम व तुर्क वग़ैरहिम अन यारिफ़ु एजाज़िल कुरान इल्ला यालमून अल अरब क़द अजज़ू अन ज़ालिक। अजमियान वसंग पुएगी जो कुरान मौजिज़ दे देख पनोर से पुई और कन पुएगी खो कम से कम पदे खो पुएगी चतरोसा हिस अरबी दा अल्लाह दे किताब मुकाबला न दकड़ शेख दा मालूमात क्यों की कले च कुरान मजीद नाज़िले दो न तहद्दी वा दलसो आयतुन वा देवे जुमले वा दयो आयतम वा द टोल कुरान वा आ तफसील हो गो खो गैर अरबी ला कम से कम दोनों मालूमात पगार दी चे नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद पेश को नवरसरे दावम दा कलेवा चतासो दे कुरान मुकाबला ओके न आया मुकाबले चाकड़े दा तो डेर खलक बताते मिसाल ने पेश की चाओ मुसैलमा मुकाबला करे दा मुसैलमा से जुमले वेली दी गोरा कुरान मजीद चसमरा सफ़ाए सरा ग्रान ग्रान मुश्किल मुश्किल और डेर दा से मसाइल चाहे कि इंसान स्तरगुल हया राजी
په داسې پاکو الفاظو کې بیانوي چې انسان هغه عرض بیانولی شي. د مسیلمه کلام کې دا شته دی، هغه خو سړی ویل هم نشي. الحبلا وما الحبلا فلان فلان دا خبرې جملې دي. دا الحبلا وما الحبلا ما د خلکو دا څه معنی به مونږ دا کو بیا هلته نه مونږ نسمه راوباسو منډې وایي. اوس قرآن مجید یو ډېر داسې د انسان د ګریلو جنسی حالاتو ذکر کوي. نالته کې د ښځې مثال چې ورکوي نه کھیتی سره ورکوي. نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم. ته دومره په پاکو الفاظو کې د یو سړی دا دومره ګرانه خبره وکړي که نه ده، دا خو مثال نه دی. یو سړی دا وایي چې الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل له مشفر طویل و ذنب نثیل. دې کې څه مقابله ده؟ دې کې څه دي؟ دې کې تاریخ کم دی، دې کې هغه اعجاز کم دی کم چې قرآن کې دي چې الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. دا خو ګوټ پټان خبرې وار څوک جوړېږي. بعضې خلکو کړي داسې مصر کې پخوا یو کتاب چاپ شوی، افسوس دا چې هغه زه ډېر وړوکی وم، نو ما ته د کتاب صرف نوم یاد دی، الدعات د هغې نوم الدعات. مصنف ما ته نه معلوم، غالبا شپږم جماعت کې هم زه چې کتاب ما لوستی و. هغه لیکلی شوی په هغه چاو چې هغې ادعا کړې وه د نبوت دعوې کړې وې. نو د هغې نبوت مدعین چې کوم وو هغې ځان له څه عربي کلام جوړ کړی و، هغې ټول په هغې کې لیکلی و په کتاب کې. د ډېر کوشش باوجود دا کتاب زما په لاس نه راځي. په کې د مدعیان نبوت هغه کلام و کوم چې هغې د قرآن په مقابله کې پیش کړو، او هغې روزو کې دا معلوم دی چې بعض مستشرقینو هغه کلام نه استدلال کوي چې خلکو د قرآن مقابله کړې ده. نو کړی به یې، دا موږ نه وایو چې نه به یې کړي، خو آیا هغه مقابله واقعي صحیح ده؟ خلک خو د هر چا مقابلې کوي، د چا پیښې کوي، د چا تصنیف په شان تصنیف کوي، د چا تالیف په شان تالیف کوي، د چا تقریر په شان پیښې کوي، د چا درس پیښې کوي، خو آیا واقعي هغه شی؟ سوال لګ دی. د قرآن مجید مقابله موږ دا نه وایو چا کړې نه ده، بې شمېره خلکو کړې ده، خو آیا واقعي هغه د قرآن مقابله وه؟ نو دغه د هغې یو مثال تعالی ما درکو چې قرآن مجید کم صاف الفاظو کې ښکلی تعبیر کوي، هغه شان تعبیر بل څوک نشي کولی، ناممکن نه ده. دا یې ښکاره وجه ده چې قرآن د الله کلام دی، او د الله د کلام مقابله سوال نه پیدا کېږي چې څوک وکړی شي. مخلوق د هغې د مقابلې نه عاجز دی، نشي کولی. نو د پوره تفصیل سره تقریبا یو شپږو اتو کرښو کې د عبارت لیکلی دی. هغه عبارت ځان له ولیکلی دی چې غیر عربي به څنګه دا معلوموي چې قرآن مجید معجز دی او که نه دی. نو غیر عربي د معلومولو طریقه دا ده چې هغه د دې تاریخ وګوري چې خلقو د قرآن د مقابلې کوشش کړی دی لیکن کامیاب شوي نه دي. مسیلمه هم کړی ده. د نوم مسلمانان چې څه ته وایي، نام کې مسلمان، په کې ډېر شي خلک داسې شی لکه ابن الراوندي، دا یو ملحد دی بې دینه، هغه د قرآن د مقابلې کوشش کړی دی. التاج په نوم د هغې کتاب شته دی، قتل بګار. نور هم ډېر شي خلک شته دی داسې چې هغه سم خلک نه و، په هغې باندې د اسلام هغه لباده پرته وه، ځان ته به مسلمان وی، هغې هم په خپل خیال باندې د قرآن مجید مقابله کړې ده. نو کړی به جاهز معتزلی دی، هغه کې هم دا خباثت موجود دی. جملې وی او بزام خیش هغه د قرآن مجید مقابله کوي. جاهز ډېر پلیت هم دی. هغه رسائل ملاویږي چېرته هغه وګورې، اهل علم دی هغه وګوري. د یو سړي یوازې دې ته وایه چې ښه فصیح بلیغ دی، هغه نهایت پلیت سړی دی. د جواری او غلمان مینځ کې هغه مقابله کړې ده چې دې کې کم یو بهترین ده.
ستا په خیال یو مسلمان په دې باندې قلم اوچتولی شي؟ دا هغه رسایل چاپ شوي دي 14 رسایل دي 2 جلده کې مجلد دي نو په کې یو رساله هغه الجواری والغلمان باندې غلي کړه او په دې کې ښکاریږي داسې چې ښه استعمال یې کړی دی او د هغې فواید او نقصانات ښیي چې دې کې داسې مزه ده او دې کې داسې فایده ده او دې کې داسې نقصان دی دې کې داسې نقصان. نو دا د نوم مسلمانانی محض هغه کیسه رښتینې ده که نه چې مثله هو چانه هم شرمولی یوې ښځې وي شرمولی هم نو څنګه نه هغوی بازار کې ګرځېدم یو ښځې لاس نه ونیوم سونار له یې بوتلم زرګر له هغه ته یې ویل د ده په شان ښځه لاړه نو ما هغه نه تپوس وکړه چې دا څه مسله ده نو هغه یې نه یم خبر خو دا راغلی او ما ته یې چې ما له د شیطان شکل جوړ کړه مار چې ما شیطان لید نه دی نو ته یې راوستی او ویې چې مثلک نو غالبا هغې صحیح ویلی دی د فصاحت بلاغت خدا مقصد نه دی چې سړی دی داسې قسم حرکتونه شروع کړي نو بار کې ابن تیمیہ رحمه الله په دې باندې تفصیلي بحث کړی دی او بیا دا ویلي چې لن تفعلوا اور بیا قرآن مجید آیت پیش کی قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا تو دینا مطمئنیه چې د قرآن مقابله څوک کولی نشي ما ستاسو نه داسې قسمه تفصیل غوښته چې قرآن په کم انداز کې تحدي کړی ده شروع یې کم ځای نه کړې ده نو هغه 3 سورتونو حکم چې هغه مخکې وویل او خاتمه په دې سورتونو باندې را سورۃ البقره آیتونو باندې دا ترتیب د پدې کې دا ترتیب دومره بهترین بل چا مفسر نه لیکلی سمجھ ابن تیمیہ رحمه الله لیکلی اوس وجوه اعجاز او ابن تیمیہ وی او ورستو ان شاء الله مونږ وایو ان شاء الله العزیز اون دا حواله سره وایو خرازو کم نه چې مونږ بحث کوو قرآن مجید مونږ ویل معجز دی نه یو دلیل د هغې صرفو هغه دلیل مونږ کنډم کړو مونږ وی دا دلیل صحیح نه دی دویم وجہ د اعجاز هغه دا د الفاظ و اعجاز د قرآن مجید الفاظ معجز دي دې ته مونږ د اسلوب اعجاز هم ویل شو د قرآن یو خاص انداز دی او هغه انداز چې کوم دی د هغې د پیش کولو نه مخلوق عاجز دی مخلوق هغه شان کولی نشي دا اسلوب کې زمونږ کمزوري ولې ده پیژنګلو کې هم کمزوري ده پوهه کې هم کمزوري ده د هغې وجه دا ده چې مونږ خپل علم ادب په صحیح طریقه نه وایو لټریچر ادب ته مونږ لټریچر وایو بعضې خلک په دې نه پوهېږي هغه ادب د احترام په معنی استعمالي زمونږ مدرسو کې د ادب کتابونه ویلی شي د احترام کتابونه ویلی شي علم الادب ځان لسیز دی او هغه ادب کم دی چې احترام وایي نه هغه ځان لسیز دی مونږ چې د کوم استاد محترم نه ویل رحمت الله تعالی علیه دا خو دی باندې ډېر زیات عبور و اب داسې کول چې کله به شعر راغی په کتابونو کې نو دا شعر نه هغه پښتو کې شعر جوړو بس بعضې نادانۍ وشي مونږ هغه څیزونه ضایع کړي دي نشته مونږ سره کوشش کوو مونږ شاید چې د هغې کتابونه چا سره ملو شي داسې یا د هغه ذاتي کتابونه کوم چې هغه تدریس کوو سبا معلقه ده بالفرض حماسه ده متنبي ده د دې څیزونو اشعار به هغه بالکل داسې انداز کې ویل چې د عربی لغت په پکې هم حل شو سو کینچاتاني به پکې هم نه وه تصنع به نه وه پکې شیخ سید عبدالسلام رحمت الله تعالی هغه ډېر لوی عالم هم و ډېر لوی شاعر هم و بعضې اشعار یې شته دی چاپ شوي هم دي د حق چغه سید الابرار هاشمي د هغه وراره دی دا د حق چغه دا واقعي د هغه اشعار دي پیدا کړي ته ځان
د بدعات رد کېږي یو لوی نظم دی. موږ طالب علم کا یاد کړو چم د ګوړې پروت دی راجما په مجان رونه د شیطان سره بیرنګ قوم دی. ډېر عجیب و غریب کلام دی. ممکن نه چا سره ملو شي د حق आवाज़ یا د حق چغه داسې قسمونو ولدي ورغله خدا باقاعده موږ د هغه د لیکلو نه لیکه ما سره ډېر ځای دا لیکلی شوی د لوی لوی نظمونه د هغه شته. نو بار کیف علم الادب هغې نه موږ ناواقف یو د هغې وجه دا ده چې موږ علم الادب صحیح انداز کې نه وایو. یو کتاب دی وویلی شي بېشک خو سم دی وویلی شي. دویم وجه دا ده چې موږ سره د لغت استعمال موږ نه کوو. استاد له پکار دی چې کلاس ته غځي چې هغه لغت سره متعلق هغه سره خپل مواد موجود وي هغه طلباو ته وښیي. بار کې ابن سیدہ دا هغه المخصص ته ده او دې کې تا ته ښیي مونږه چې قرآن مجید کې اعجاز د الفاظو چې کوم دی د هغې یو مثال تا ته پیش کوو. نور به ګورو که ټایم نور به مو وایو. المخصص کې ابن سیدہ دویم جلد کې صفحه 71 نه والے صفحه 73 پورې د مرګ نومونه لیکي چې الموت عربی کې د دې څومره نومونه دي او د لیکلي دي زه ټول تا ته نشم ویلی خو 71 نه والے تر هغې صفحه نمبر 73 پورې بې شمېره د لیکلي دي او هر یو باندې ما علامت هم لګولی دی چې ته موت هم وایي او دې ته همیغ هم وایي او دې ته همیع هم وایي او نیت ورته وایي رمد ورته وایي اللحیم ورته وایي منون ورته وایي شعوب ورته وایي فود ورته وایي نور بې شمېره اسما. د دې کتابونو د راوړو مقصد دا چې تاسو کتاب وپېژنئ او څه فکر پیدا شي تاسو سره چې د 70,000 موبایل په ځای باندې ښه ده چې تاسو سره د 8-10,000 روپو کتاب موجود وي. دا لویه مسله ده. دا هو اشخاص کل معدوم دی که نه پوه شئ اشخاص کل معدوم وي داسې زمونږ دې دور چې کوم طلبا دي هغې ټولو سره همدقه څیزونه وي خو که د کتاب خبره ورته وکړي دا ډېر ګران دی. نو دا قربانۍ غواړي. کتاب د راوړلو مقصد دا دی چې د کتاب پېژنګلو شي او انسان وپېژني چې کتاب کم کتاب پکارېږي. نو درسي کتابونه علاوه دا نور کتابونه پکارېږي. دا کم نمونه چې عرب دی ته وایي قرآن مجید په دې کې لږ الفاظ خپل کړي دي موت توفی او منون دا درې الفاظ نور الفاظ قرآن مجید نه استعمال کړي. ولې وجه دا ده چې عرب تاغي خیال لای چې انسان کله مړ شي نو دی ختم شي وفات باندې انسان ختم شي. لیکن قرآن مجید هغه موږ ته دا عقیده نه ده راکړې چې په مرګ ګند انسان ختمیږي. په مرګ باندې د انسان دنیاوي ژوند ختم شي د عالم برزخ ته لاړ شي قبر ته لاړ شي هغه یو مستقل ژوند دی ختم نه دی. روح د ژوندی دی جوسا که ژوندی نو مینځ کې یو تعلق وي په هغې باندې الله پوهېږي موږ پرې نه پوهېږو هغې تعلق ته حیات وي. او بیا په آخرت کې د انسان نسمه او د هغه روح یو ځای کړي شي نه ته بیا دوباره ژوند ورکړی شي. یعنی قرآن مجید د دې نه دی قائل چې ګندې مرګ باندې انسان بالکل ملیامیټ شي ختم شي نه د دنیاوي ژوند چې کوم دی هغه ختم شو د د برزخ یو نوی ژوند شروع شو او هغې نه وروسته به د آخرت ژوند دی. د دې وجې نه قرآن مجید هغه الفاظ نه استعمالوي کوم چې عرب استعمالوي. څه استعمالوي؟ سورة البقرہ 234 آیت کې وایي والذین یتوفون منکم دا هغې لفظ نه استعمالوي. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا
یتربصن بانفسهن اربعۃ اشهر و عشرا. هغه کسان چې د هغې توفي وشي، توفي څه معنا؟ وفات یې وشي. وفات معنی د دنیا نه لاړل. د دنیا ژوند دی بیخي ختم نه دی چې دې سره ګنې انسان ختم شو. دا یو مثال دی دې خبرې چې قرآن مجید د الفاظو انتخاب کې ډېر کمال لري. مطلب دا دی چې دا څه بلا سوچ سمجھے څه شی نه لیکلی شوی، بلکې دا داسې کتاب دی چې دې هر لفظ په خپل ځای داسې فټ دی چې کاغه دا ځای نه لرېږي او ته بل لفظ هغه شانتې مترادف هلته راوړې چرې به نه کامیابېږي او نه به هغه مفهوم ادا کېږي کوم چې قرآن مجید ویلی ده. او دا کمال صرف د قرآن مجید دی. د انسانانو جملو کې داسې قسمه څیزونه نشي راتلی. دې ته مونږ ویلی شو د الفاظو اعجاز. دویم ابن الاثیر جزری. ابن الاثیر په نوم باندې دوه درې وروڼه دي که نه. کامل فی التاریخ یو لیکلی دی، نو چا پکې النهایه لیکلی ده، نو چا پکې دا المثل السائر لیکلی دی. دا درې وروڼه دي څلور دی ټول ابن الاثیر الجزری په نوم باندې مشهور دي. جزیرة ابن عمر په دې نوم یو جزیره مشهور ده، د سیدنا عبدالله ابن عمر سره تعلق نشته. جزیرة ابن عمر ناغې ته چې منصوب وي هلته پیدا شوي هلته لوی شوي نو هغه ته الجزري وایي. دې تعلق ګازر سره نه دی. بعضې خلکو خیال لایي چې که دې ورسره د ګازر و جزر څه کاروبار به کو خرید فروخ به نه. د جزیرة ابن عمر سره چې تعلق وي نو هغه ته الجزري وایي. دا المثل السائر دی. راغه په دې المثل السائر کې چې د قرآن مجید د اعجاز کوم وجوه لیکلي دي نو دا ټول خلق بیانوي، لیکن د دې کتاب نوم نه اخلي. اردو کې چې تاسو هر یو کتاب راواخلئ نو کم مثال نه چې ده پیش کړی دی نر بچو بل مثال نه دی پیش کړی. خدا نه وایي چې دا مونږ د کم ځای نه اخلو، نو دا زمونږ د اسلافو دا لیکلي دي. دا اسلاف دي زمونږ. دی لیکي د خپل کتاب کې دا دوه جلد کتاب دی، شاید اوس محقق راغلی، ما سره زړه نسخه ده. دی وایي خلق هر زمانه کې موجود دي. جلد اول کې صفحه 159-160 کې چې یو ځل یو ملحد مال راغی. حضر عندي في بعض الايام رجل متفلسف فجرا ذکر القرآن. یو ځل یو فلسفه زده سړی زما خواله راغی. هغه ما ته د قرآن مجید تذکره شروع شوه، نو ما د قرآن مجید کمالات بیانول شروع کړل. نو هغه راته وایي چې څه فصاحت بلاغت دی په قرآن کې. قرآن مجید کې اعجاز معجاز نشته. وایو فصاحت هناک، قرآن کې فصاحت کم ځای دی. ما ته یې سورة النجم وایه، ما سورة النجم ویښ 22 آیت ته ورسېدم. تلک اذن قسمة ضیزا. دا ضیزا ته ورته زویزا وایه که نه، زویزا ضیزا ضاد دی. تلک اذن قسمة ضیزا، ضیزا بمعنی ناقص. نغرات ویل فهل لفظت ضیزا من الحسن ما یوسف، یعنی عربی کی ضیزا لفظ چکم دے دا متروک دے، دا غیر فصیح دے. څنګه ته وایې چې قرآن مجید ډېر فصیح بلیغ کتاب دی، د فصاحت بلاغت دې کې ډېرې زیاتې نقطې دي. نو ما ورته ویل چې ګوره ته یې وایې ظاهر ته ګورې، ته په خبره پوهېږې نه. قرآن مجید د ابتدا چې شروع شوی دی والنجم اذا هوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی. کدا سے راضی او دا وشي چې لکم الذکر وله الانثى او تلک قسمت ناقصه. و د کلام هغه جزالت، د کلام هغه روانی اب ختم شي که به ختم نه شي. تو خدای ته ګورې چې قرآن مجید یو متروک لفظ استعمال کړی دی. عام عربی کې دویزا نه استعمالیږي، فصحا دا نه استعمالیږي، لیکن قرآن مجید چې استعمالی نه ولې استعمالی
هلته کې که ناقص لفظ راشي نو د قرآن مجید هغه تسلسل کې او رؤوس الآیه او وزن کې و فرق راشي. دا اگر چې دا لفظ عام عربی کې بېشک خلق نه وي لیکن دلته د دین زیات مناسب لفظ بل ممکن نه و. او دا داسې نکته ده چې په دې خلق پوهېږي چې په ادب پوهېږي. علم الادب چا ډونګې نه وي لکه پوهېږي. بس تاسو دا یو علمي خبره راغله چې دا یو داسې لفظ دی چې اگر چې دا متروک دی لیکن د رؤوس الآیا د پاره بل څه لفظ پاروی کې داسې نه و چې قرآن هغه استعمال کړی. کلام کې جزالت یا روانی یا اسلوب دا یو انداز دی کہ بالفرض دیگه کنڈموال راشي نه بیا به قرآن مجید دا معجز کلام پاتې نشي. نو دا مثال پیش کړی دی. ما ورته وویل چې اعلم ان الاستماع الالفاظ اسرارا لم تقف علیها انت ولا ائمتک. دا الفاظو خپل رازونه یې د استعمال نه په ته پوهېږي نه په ستا مشران لکه ستا مشران څوک دي ابن سینا او فارابي ولا من ضله مثل ارسطو علی و افلاطون. افلاطون او ارسطو چې دا ابن سینا او فارابي یې گمراه کړي وو هغه هم په دې نه پوهېږي. دا گمراه مسلمانان دي. بولی سینا دی کبیلم په هنر وې ضال بنو ویلی چا بولی سینا دا کبیلم په هنر وې ضال بنو ویلی چا بولی سینا دا زاړه علم الکلام زپلی خلق دی. قرآن او حدیث نه ډېر لري بوتل دی. بیا وی وهیا لفظة الضیزا فإنها فی موضعها لا يصد غیرها مصدها. بل د دې پشان کې دی نشي. ابھی سر نه آیت شروع کړی د صورت والنجم اذا هوا ما ضل صاحبکم وما غوا. تبار کیف دا قرآن مجید یو داسې انداز دی چې دا انداز عرب د دینه واقف نه دي. عرب داسې نه کوي چیرې یو متروک لفظ دې دی کې مناسب دی که نه دی. داسې اشعارو کې ډېري کٹ کوٹ متروک لفظ. مثلا د اقبال شعر دی یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. براہیم سے براہیم نم نشته ده خدا نم کدلته کې ته ابراهیم ہوئے گا نا ناغه شعری جزالت روانی دا وخت مش داغه مرادم سیدنا ابراہیم علیہ السلام ده. لیکن د کلام د روانه لپاره هغه لفظ انتخاب داسې کی چا مناسب ده. که دغلته ابراهیم ویلی شي نو پای کې به جزالت پاتې نشي. مبارک داسې ډېر الفاظ دي. ابن اسیر هم دغه لفظ لیکل دی دې باره کې چې دا مبتذل لفظ دی مبتذل. لیکن د هغې باوجود قرآن مجیدی په دې استعمالوي چې د رؤوس الآیه خیال وساتلی شي تو دې وجې نه هغه دا لفظ استعمالوي ورنه کلام کې وا روانی پاتې نشي. د یو بل مثال هم وګوره 13 درس کې ما هغې ته اشاره کړې وه چې عربی کې بعضې داسې سوزونه چې هغه فصحا نه استعمالوي. او د هغې یو مثال مونږ پیش کړو خښته. خښتې ته په عربی کې بې شمېره نومونه ویلی شي. آجر ورته وایي قرمد ورته وایي توب ورته وایي. قرآن مجید چې کله دا لفظ استعمالو ضرورت د دې خبره او چې هغه ذکر کی دا خبره چې مالا خښتې جوړېږه نو د هغې دپاره هغه دا نه وي چې مالا آجر جوړ که یا توب جوړ که بلکې د هغې دپاره د هغه الفاظ دا دي چې فاوقد لی یا حامان علی الطین. اے حامانه زما دپاره په خټه باندې اور بلک. دا انداز ولې قرآن مجید استعمال کړی دی؟ د دې لپاره اختیار کړی دا انداز چې غیر متروک لفظ استعمال نشي. چونکې رأس الآیه نه دی دویزا به مو ورواچوه چې دویزا یې ولې ویښ اخو هلته کې مجبوري دا وه چې د آیت رأسو سرو تو ځکه هلته کې متروک لفظ راوړو. دلته کې د آیت اختتام نه دی تو دې وجې نه قرآن دا نه وایي چې ته مال آجر جوړ کا بلکې دا وایي اوقد لی یا حامان علی الطین.
اے حامان مالا په خټه باندې اور بل کا. نو په خټه چې اور بل شي نو د هغې نه څه شی جوړ شي؟ خطه دی جوړ شي. دا مثال هم د پیش کړی دی. بل مثال المثل السائر کې صفحه 276 کې دا پیش کړی دی. هغه هم تیر درس کې ما اشارتن ویلو چې بعض الفاظ داسي چې د هغې واحد او جمع دواړه استعمالیږي، مفرد او جمع قرآن کې استعمالیږي، لکه سما و سما بنیناها سماوات استعمالیږي. نور بے شمیر سوزنا نبی، انبیاء، رسول و رسل، ملک و ملائکہ، بے شمیر دا اسماء و قرآن مجید جمع استعمالی. جنت و جنات استعمالی، ډیر مفرد و جمع استعمالی. لیکن قرآن مجید دا ارد جمع ارادی نه استعمالی. ولې دا غیر فصیح دی. کله چې قرآن مجید ته ضرورت پیښ شوی دی نو سورۃ الطلاق کې وایي الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن. الله و اسمانونه پیدا کړي دي او د ځمکې نه هم د هغې په شان، د هغې په مثل، یعنی و ځمکې هم پیدا کړي دي. یو حدیث ته تاوا شاید اوریدلی د صحیح مسلم. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ دا رور دے د سیدنا انیس غفاری. انیس او ابو ذر رونه دي. دا غین زیر دے غفار دا قبیله ده. دا انیس غفاری مکه مکرمه ته راغلو هجرت نه مخکې. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دعوت لمنیر وزیر. دا انیس شاعر مو. اوس پته پوهیږي چې قرآن مجید پاغه دور کې چې کم خلق پوه او ناغي په دې پوه او چې دا قرآن مجید د رسول الله کلام نه دی، تعالی الله کلام. ذکر د په الفاظو کې چې کم فصاحت بلاغت ته انسان هغه نشي کولی. دا صحیح مسلم روایت ته هغه وایي لقیت رجلا بمکه علی دینک. ورته وایي مکه کې یو سړی هغه هم ستا په دین باندې و. ابو ذر غفاری موحد و، ورته یې هم ستا په دین باندې و. یزعم ان الله ارسله. دا هغه خیال دی چې دی الله لېږلی دی. نو سیدنا ابو ذر وایي ما ورته وویل فما یقول الناس، خلک څه وایي؟ رور ورته وایي یقولون شاعر کاهن ساحر. دا وایي چې جی دا شاعر دی، دا کاهن دی، دا ساحر دی. وکان انیس احد الشعراء. دا د صحیح مسلم متن کې جمله ده. دې ته دوه ډیشونه راخلي. مطلب دا چې تا ته معلومه دي شي چې انیس چې کوم دی ډېر لوی شاعر و. وکان انیس احد الشعراء. قال انیس لقد سمعت قول الكهنه. ما د کاهنانو کلام اورېدل دی. فما هو بقولهم. دا پیغمبر چې کوم کلام پیش کړي ما هو بقولک، دا کاهنانو خبرې نه. ولقد وضعت قولو علی اقراء الشعراء. اسمرا شاعرانو کې چې لوی لوی خلق دی ما د پیغمبر دا کلام داغي کلام سره تقابل وکړو. فما یلتئم علی لسان احد بعد انه شعر. هیڅ یو مسلمان دخل هیڅ یو شاعر دخل نه دانش روخ کې چې دا د انسان کلام دی. یعنی دا هغه سړي خبره چې مسلمان شوی ورسته دی. هیڅ یو شاعر دا نشي ویلې چې دا کلام کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیش کړی دی دا ګنده د شاعر کلام دی. والله انه لصادق وانهم لکاذبون. زماره په الله قسمی دا پیغمبر رښتینی دی. دا قرآن دعوت سره ورکوي تحدي د دې لپاره ورکوي چې دا کذب بیانې ښکاره شي. نو دا هغې دور شاعران هغې قرآن د هغې د اسلوب د پیش کولو نه او د هغې د فصاحت او د بلاغت نه بالکل یو طرف ته دي، معذور دي، نشي پیش کولی. خواهی یو داسې سړی وګوره چې هغه ډېر لوی شاعر دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه د شعر تعریف کړی دی. اصدق کلمت قالها شاعر کلمتو لبید. دا لبید دی که لبید دی؟
دا ستاسو ہوم ورک دی دا وګورئ چې دا موږ صحیح وایو غلط وایو چې الهذا لبید ام لبید دا وګورئ حدیث نمبر دے 2473 دا تاسو دې نمبرنګ باندې شي کېدل دا ما سره چې کوم نمبرنګ دی دا د عبدالباقی صاحب دی دا تاسو وګورئ فضائل الصحابہ باب 44 کې کتاب 44 کې باب نمبر 28 کې دا حدیث دا نمبرنګ کوم چې ما سره دی دا د فواد عبدالباقی دی ما سره چونکه زه سره واقف یم 44 کتاب فضائل الصحابہ 44 نمبر دے اور دا باب من فضائل ابی ذر دا غی نمبر 28 پتہ غی باب کیوں گورا خوش پگتا حدیثوں ہوئی گا نا نبیاستا نمبر وجودائی اصدق کلمتن قالها شاعر کلمت لبید علا کل شین ما خل اللہ باطلو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری حدیث تے 3841 دی سړي ایمان راوړو اوس پکار داو چې د اسلام راوړل نرستو هم د شعر اشعار ویلې لیکن د قرآن فصاحت بلاغت شاعران ګونګیان کړي دا خیو تاسو ته چې عرب د الله د کتاب مقابله خو پرې ده چې کله پاغي ایمان راوړو نو بیا سوال نه پیدا کیږي چې شعر وایي سیدنا عمر هغه ته ویلو تاسو سره اوس دلغابه کې نه بیا وګورئ د لبید لاندې چې یو شعر خو وایي هغه د قرآن د فصاحت بلاغت باندې د پوهېدو نه وروسته به څوک شعر وایي دا ګپ نه دی زمونږ خلک خو چونکې فصاحت بلاغت پیژني نه د قرآن د دغې خوبونه واقف نه دي نو په دې وجه بې شمېره عجیبه عجیبه خبرې کوي هغه صرف یو شعر ویلی دی اسلام یې چې قبول کړی هغې نه وروسته صرف یو شعر ویلی دی استیاب کې هغه لیکلی دی ما عاتب المرء الکریم کنفسه ما عاتب المرء الکریم کنفسه یو سړی چې خپل ځان ته څومره خبرې کولی شي او ځان ته زورونه ورکولی شي دومره بل څوک نشي ورکولی یعنی یو سړی خپل اصلاح چې په خپله څومره کولی شي نو دومره بل څوک د اصلاح نشي کولی والمرء یصلحه القرین الصالح البته یو سړی شته هغه دا چې ستا قرین او صالح وي ناوسته اصلاح وکړی شي دوه څیزونه دوه کسان دي چې هغه اصلاح کولی شي یو انسان د خپل نفس په خپل اصلاح کولی شي او دویم یو قرین صالح چې کوم دی هغه د انسان اصلاح کولی شي بل څوک نشي کولی صرف دا شعر هغه د ایمان قبلول نه وروسته ویلی دی بل شعر نه دی ویلی دا دلیل دی د خبرې چې د قرآن مجید منونکي د هغې د قرآن فصاحت بلاغت په مخ کې د هغې بیا خبرې مبرې یا ازونه نه چلېږي بل یو څیز چې هغې ته مونږه جزالت د کلام ویلی شو بله نقطه جزالت روانې ته وایي فصیح کلام عالی ترکیب سرا بدیع معانی سرا موافق و مناسب الفاظ کے بیانول دے جزالت یعنی یو فصیح کلام دے درن کلام دے خل مزیدار داغے معانی بالکل بدیع دی ناشنا دی خود موافق الفاظ سرو دا سے ذکر کے چې دا هر چا حضرت آغا ورکوز چی داغے دا پارا نور تفصیل لگو خوگتا صورت قاف شروع کے گا قاف والقرآن المجید امام قرطبی میں صورت قاف پیش کر رہے جلد اول صفحہ 109 کے خپل مقدمہ کے دا زال تنہ لگے ہم اور تاسو ماویلی دا الف نہ طریق کتاب نہ گو رہے گا تا صرف کم چستا دا خوراکی څنګه چې دا باغ پوښ نه زمیدار پای کې ټاپ کوي کنه یعنی کوي چې پخې مې وی دا غتی شو کې نور پری نو چې بیا یو دوا هفتې شي نه بیا شي نه بیا پکې ټاپ وږي نو اخر کې ستړي شي نه بیا نور خلکو ته پری دی تعالی شو استاد کارم دغه شان ده کتاب د الف نه تر یې ګوره نه بیا دا خو به ټوله کې قرطبي تاسو ټوله زرشته ما په خیال تاسو کې داسې مدرس بنئ چې سره قرطبي نه
دا امام قرطبی خپل تفسیر مقدمہ کې جل 1 صفحہ 109 کې لیکلی وتامل ذلک فی سورۃ قاف والقرآن المجید الی آخره. پائے کہ هغه بیا جملې وی والارض جميعا قبضته یوم القیامه. دا مضمون د کم ځای نه کم ځای پورې رسول دی. سړی چې په ادب پوهېږي نو په دې جمله باندې پوهېږي چې قرآن څه ویلي دي چې والارض جميعا قبضته الى یوم القیامه الى آخر السوره. وكذلك قوله سبحانه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون الى آخر السوره. یعنی دا مثال پیش کړي چې الله رب العزت په څومره روانه کې په څومره روانه جوه کې مشکل نه مشکل مضمون د ګران نه ګران مضمون د يرون کې نه يرون کې مضمون په کوم الفاظو کې بیانوي او د انسان کو پړې کې څنګه داغه داخله ولو کوشش خو دې بحث باندې زمونږ کار کمزورې په دې باندې چې موږ دا سيزونه پورا ویل نه دي دا چې پورا وایو بیا وکار سمې بار کې دې نور مثال نشته هو یو لن مختصر سیستا د زخیم بل سورۃ البقرہ آیت 179 کې قرآن مجید یو خبره کړې ده ولکم فی القصاص حیات. مختصر جمله ویل په دې خو پوهیږي او ستاسو د پارا فی القصاص حیات په قصاص کې یو حیات ده. حیات کې نکره ده ناشنا ژوند ده. د بعض خلکو ډېر من پسند دي داغي خیال لا یو فلسفه بخوا چلېدلې وه چې یو سړی هغه قتل وکړو نو مقتول خو قتل شو نو که مونږ دا قاتل قتل کو نو څه فایده به وشي په دې خوا مقتول واپس نه راځي. دا ډېره پخوانۍ فلسفه وه دې ته خلک د امن فلسفه وایي او دا شته پاکستان کې یو جماعت دا منشور کې لیکلي دي چې که یو سړی تعالی نقصان درکوي هم که نه نو ته هغه ته څه نه وایې نو لنډو الفاظو کې دا ووایه چې دا زمونږ دین نه دی دا د عیسی علیه السلام دین و چې که تعالی څوک په یو مخ سپېړه درکړي که نه نو ته ورته بل همداسې که چې دا مو زمونږه اسلام کې داسې قسمه فلسفه نشته. معاف کول جدا مسله ده معاف کول جدا مسله ده او د قاتل نه بدل غسل ځان له مسله ده. دا خو کېدی شي چې یو سړی ولګي د قاتل مقتول وارثان او قاتل معاف کړي په دې اعتراض نشته لیکن دا فلسفه ویل چې دا شریعت نه دی یا دین نه دی دا غلطه خبره. د دې وجه دا تاسو ټول پښتانه یو په دې خبره پوهیږئ چې په دې معاشره کې یو سړی قتل وکړي یو قتل وکړو نو ستا په خیال د هغه نه نور انسانان اوس محفوظ دي؟ پښتنو کې رواج هم دی چې قتل وکړي خلک که نه نو وي د دې د مقتول د وینې نه لږه وینه وسټه قاتلانو سره هم خلک لږ کښېني که نه په دوله کې بدماشانو سره کېني تا د هغې خپل اصول وښیي هغې دا وایي چې کله سړی قتل وکړي دی بیا ګرځېدی نه شي تر کومې پورې چې د هغې مقتول د وینې نه لږه وینه خوړلې نه ده. ما ته چا دا ویل مې دې مطلب دا هم شو چې دته اوس چسکه ولګېده د قتل دته د قتل چسکه وایي دی اوس نه صبرېږي دی به سبا بل قتل کوي هغه سره هم دغه چل کېني بیا بل قتل کوي. اوس قرآن مجید دا غیر پا لفظ چې استعمالی هغه څه وایي ولکم فی القصاص حیات ستاسو د پاره په قصاص کې یو ناشنا ژوند دی. لنډه خبره ده عرب چې څه وایي نو عرب جدا وایي عرب د هغې چې کوم جملې استعمال کړي دي المثل الشاعر کې لیکلي دي نو هغه دا دی چې القتل انفا للقتل ای کوم قصاص ته دی خو هغې وایي دویم قتل د لومبني قتل لپاره نفي کوونکی دی. دویم قتل د لومبني قتل لپاره نفي کوونکی دی منع کوونکی دی. خو قرآن چې کوم لفظ ویلی داسې دي ولکم فی القصاص حیات ولکم
فی القصاص حیات هغه شی پکې کې یا ته چې وایې کوم وایې لیکن دې کې قرآن چې څه وایي نه جدا خبره ده هغه دا ده چې ستاسو د پاره په قصاص کې یو ناشنا ژوند دی د امن څه مطلب دې ټول ضلع مردان کې یو ځای سړی وګوره چا بې شمېره قتلونه کړي حکومت ته هغه راولي او په کالج چوک کې دغه چارماري کړي یو دیو کې یو بیا یو سړی د یو زمري نه د سلو زمرو زړه ورکړه دی قتل وکړي څه وخت قرآن دا ویل غواړي چې که قصاص واغستی شو نو تاسو ته په دې کې یو ناشنا ژوند ملو شي دا به د امن ژوند دی هېڅوک دا نشي قتلولی قرآن مجید چې کله د سزا ذکر کوي د زنا یې دپاره څه وایي ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین دا ولې ځکه انسان چې کوم دی ډرپوک خو دی که تر کومې پورې چې د سزا تصور نه وي نو دی نه سمیږي دا زمونږ باډي چا جوړه کړې ده الله جوړه کړه مونږ د خپلې باډۍ په خوبۍ او په شرارت مونږ ښه پوهېږو که الله پې ښه پوهېږي په دې نقطه که پوه شي هر څه به سمیږي غیر مسلم په دې اعتراض کوي چې تاسو د نورو خلکو په مخ کې ولې قتلونه کوئ بیا قصاص د خلکو مخ کې ولې هلئ او تاسو رجم او د خلکو مړینې د خلکو مخ کې ولې کوئ دا کوم ملکونو چې کول نه هغې بند کړل ښه جیل ته یې کړل پټې کوي ولې د بار دباو دی یعنی مسلمان دومره کمزوری شو چې دی په خپل قرآن باندې عمل نشي کولی دا ښکاره کول پکار دي سزاګانې نور ملکونو کې هم شته دی لیکن تر کومې چې یو سزا ښکاره نه ده ورکړی شوې د سزا فایده نشته سزا کې دا سړی مړ کول نه دي مطلب امن پیدا کول مطلب دی نو ابن الاثیر رحمه الله دا مثال پیش کړی دی دا بیا وایي چې ګوره د قرآن یو جمله چې کوم ده ولکم فی القصاص حیات او ستاسو د پاره په قصاص کې یو ناشنا ژوند دی دې کې څه فایده ده دی وی القصاص حیات لکم فی القصاص حیات لکم ته لرېږه نو القصاص حیات پد دا دوه دغه دي کلمې دي او القتل انفا للقتل درې کلمې دي د قرآن الفاظ کم دي او که نه د عربي الفاظ کم دي د قرآن الفاظ کم دویم دا وایي چې القتل انفا للقتل دې کې دا القتل تکرار شوی دا القتل دا نقصان شو قتل انفا دی د قتل څه مطلب قتل خو شوی دی یعنی قتل نفي کوونکی دی قتل لره نو قتل خو شوی دی دا خو بلا سود و بلا فیدې تکرار دی قرآن چې څه وایي لکم فی القصاص حیات ستاسو دپاره په قصاص کې قصاص معنی ژوندی د مړي په شان کول برابر دی دوی که یو شان کول ستاسو دپاره په یو شان کولو کې یو ناشنا ژوند دی یو سړي دی یو سړي نه پوزه پرېږي نو دی به د هغه په شان چې کوې نو څنګه به کوې پوزه به دې پرېږی که چا نه غوږ پرېږه قرآن ویلی دي که نه ولذنا بلذن فلان فلان دا خو قرآن ویلی دی که د شرم خبره نشته د غوږ بدل کې به غوږي د پوزې بدل کې به پوزه د ګوتې بدل کې پوزه به والجروح قصاص نو قرآن چې کوم لفظ استعمالي هغې کې تکرار نشته دی او دریم هغه دا وایي چې هر ځای کې قتل د قتل نفي نه کوي یو سړی هغه ظلمن قتل کوي او دا القتل الفاعل القتل شو د بار کې دا ما چې نن کوم مثالونه تعالی درکړل دا ټول د المثل الصحیح نه ماخوذ دي په دې کتاب کې دا شته ما اختصار سره ووایي خو دې سره یو دوه بحثونه نور دي دا نن وایو دې لپاره چې دا چپټر کلوز کړو اعجاز القرآن دا چپټر بیا کلوز کو بند کړو بیا خپل آیتونه ووایو قرآن مجید وجوه اعجاز چې کله مونږ بیانو نو پای کې مونږ نور څه وجوه هم ښیو او وجوه معنی یې لیکلي زه وایم همدا خو تا ته خبروم نو بیا به دې پوه شي چې مونږ یې ولې نه وایو یعنې ما چې تر اوسه څومره بحث وکړو
وجوه اعجاز نو دې تعلق د قرآن مجید فصاحت بلاغت سره دی، جزالت د الفاظ سره دی، دا غي ترتیب د کلام سره، دا غي تالیف سره، دا غي اسلوب سره دی. زمون خلق دا پری دی دې په نور خبرو کې قرآن مجید کې د ماضی واقعات دي، دا ټول خلق لګي د ماضی واقعات، انکار نه کوو دې نه. قرآن مجید کې ماضی ډېر شي واقعات شي. آدم علیہ السلام هغه نه شروع کړل دا موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام پر راغله ده په دې کې د اقوام مکذبه هم تذکری دی او د لقمان دی په کې خبرې دی او د فلان فلان بشمیره خلکو. خو سوال لاره چې په کوم آیت کریمه کې د ماضی واقعه نه ده نشته ره نا و معجزي کې بنئ. دا خو وینا ډېر آسان ده، دا اردو والا زموږ دغه لیکل وږي چې جی قرآن مجید کې د ماضی واقعات لیکلي دي او ټیک دي، زموږ دې کې شک نشته ره، لیکن دا معجز نه دی. خطابی رحمه الله دا کتاب دی خمس رسائل مهمه فی القرآن والسنه، ډېر ذکر کتاب دی کې مختصر دا رسالې دي په دې کې لومبنه رساله دا اعجاز القرآن باندې مختصر رساله ده، ډېر زیاته خمس رسائل مهمه بیان و اعجاز القرآن، ډېر لږې صفحې دي د 100 صفحو نه هم کمې صفحې دي. کاش دا جدا ملو شوی په دې کې دی دا وایي چې په دې دا اعتراض راځي، دلته معنی خلګولي بیا عبارات ځان له وګوره. په دې دا اعتراض راځي چې په کم کې د ماضی واقعات نه وي هغه بس نه وي معجز بنئ، حالای چې قرآن مجید ټول معجز دی. دویم دا چې بعض خلق دا وایي چې قرآن مجید کې پیشن گوئے دي، یعنی د آینده حالات په دې کې لیکلي دي، دې کې هم زموږ انکار نشته. قرآن مکراغ ناغه په منکرین معجزات کې ویلو چې هغه جی د شق والقمر معجزه نه مني، پنه دې مری کا زموږ بشار الله ایمان نه ده، دا عجیب خبرې گئی. یو شی چې احادیثو کې ثابت ده لکه څوک دا غي اختلاف ساتي هغه سره مونږ یې کې پیروي خو نه کوو. یو سړی هر څومره لوی سړی دی لیکن هغه یو داسې خبره وکړي چې د اصولو خلاف ده، قابل قبول نه ده. اول هغه داسې ویلي نه دي، خود آیت کریمه تفسیر چې کوي ناغوي د انشقاق قمر نه مراد هغه انشقاق قمر دی کوم چې قیامت نه مخکې وکړي، ٹھیک ده. خو دې کې هغه انکار نه کوي چې شق القمر نه منه. او ډېر کمیونستان یا د هغه په نوم باندې د شاه ولی الله تحریک په نوم باندې تحریکونه چلېږي، په کې دا شی مخکې کړی ده. او دا زموږ سکول کالج یونیورسټۍ سټوډنټانو سره کتابونه چې بار بار تاسو ته هم فکر وکړئ سکول کالج یونیورسټۍ ته بد مه ګورئ، تاسو د ملک بېدینۍ ټول هلته نه خورېږي. هلته کې که تاسو اهل حق کېنول نو بیا به خبره سمئ، خو داسې اهل حق چې پوهېږي هم کار هم کولی شي، تش نوم نه چې دا تش مفتی صاحب او قاضي صاحب او ډاکټر صاحب او مولوي صاحب دی هلته کېنه نور هغه څه ورځي نه. پوهه کسان چې کار کولی شي د خبرې په تح باندې پوهېږي دا یې کسان له پکارداري. ما 13 درس کې تاسو ته ویلو چې که هلته نه شی کولی نو کم سے کم دیل هفتوار درسونه کېدی، هفتوار درسونه کېدی، د قرآن کېږدی، د حدیث کېږدی، د سیرت کېږدی، خو کیسې ورته مه کوئ، علم ورله ورکړئ. زموږ ډېر شي خلق شته زه پېژنم بذات خود چې هغه هفتوار درسونه کوي، 2 هفتې پس کوي، 3 هفتې پس کوي، اور د کیسې کوي، کیسې نه شمایل ورته مه بیانوئ، هغې ته علمي څیز ورکړئ چې د هغې نه علما جوړ شي، په خبره پوه شي. د قصو میسو نه کار نه جوړېږي، ته شي کیسې ورته کوه، خو دا ضروري ده. خو دا انشقاق قمر دام د دې تعلق راتلونکي زمانې سره دی. یاجوج ماجوج دا غي تذکرہ قرآن مجید کړی دا، اگر چې خلک خدا وي چې دا گاگ میں گاگو په دنیا کې خوارې شوي دي لګیا دي. د شان ورشاه کشمیری کتابونو کې هم لیکلي دي، ابو الکلام آزاد هم لیکلي دي، زموږ استاد شیخ سید عبدالسلام رحمه الله هم وایي. او سوال دی چې قیامت دا ډېره ښه خبره ده چې یاجوج ماجوج گاگ میں گاگو، خو هغې پسې خو فوراً به څوک راځي؟ عیسی علیه السلام. کم دی
او بدمګنه دا تفسیر چې کوم دی دا غلام احمد قادیانی دی دا چې هر چا غړې دا غلط فهمه سره دراغله دا تفسیر د اهل حق نه دی دا کشان ورشا کشمیری لیکل دی او کدا قصص القرآن والے لیکل دی او مولانا عبدالسلام صاحب لیکل دی او قبل چا لیکل دی او قبل چا لیکل دی دین دا ارشی دی جا تفسیر د چا دی اصل کې دغه سړی هغه د مسیح موعود مدعی هغه یاجوج ماجوج راوستل غیر ملکی خلق انګریزان چینیان وغیرہ او ځان په مسیح موعود کو خبره ختم کړه او دا کله کله لوی خلک د قادیانیت خلاف ډیر تیزه سره کار کوي خو نه پوي جزا چا جواب وایم دا گاگ میں گاگ غنل دا قادیانی جواب دا غلطی مکه دا تفاسیرو کې ما چې کوم نمونه واغ اصل لیټو لکړی دا زنه وایم داس ته د علم الله ته اوس پاره یاجوج ماجوج علم الله ته اوس پاره احادیثو کې چې کم تسلسل لای کې چې تو غره په خپل او پوش چې یاجوج ماجوج لا نه راغلی دا څه خبرې د خلکو دا نه راغلی دا خلک وی فلان کی اکابر پرستی دا ټول خلک اکابر پرست شوی دي دین دلیل ته ګوري نه وزن ته ګوري سړی عمر ته ګوري چې بدا مشر دی د ویلي دلیل سره دی بند قادیانی کتاب وګوره گاگ میگاگ هغه باقاعده دغه تصاویر هم ورکړي دي قادیانی کتابونو کې دغه تصاویر شته باقاعده والله ابوالکلام آزاد هم لیکلي دا ما چې کوم نمونه واسه ټول لیکلي دا درست نه لیکلي دا غلط انسان کې دومره قوت وکاره چې غلط ویل شي دا ګستاخی او بے ادبی نه دا موږ خپل دین بچ کول افراد نه بچ کول موږ له دین اسلام بچ کول دي د یو ضال مدل او د یو کافر خبره په داسې انداز کې پیش کول چې یاجوج ماجوج راغلي دي دا د یو ضال مدل خبره دا غلام احمد قادیانی خبره اهل حق خبره ها غلط وای سر سید احمد خان مو دا ډیر شیخ خلک داسې لګیا دي خو دیلا بنیادی لار چې کوم دا قادیانیت ته پیدا گئی دینا بیداری پکاري نو بار کې د مستقبل واقعات قرآن مجید کې شته نو په دې باندې هم دا سوال راځي چې په کومو آیاتونو کې د مستقبل واقعات نشته نو هغه غیر معجز دي هغه غیر معجز نه دي لہذا دا قسم سيزونه ویل دا درست نه دي نو په قرآن ته څنګه موږ معجز وایو دا خطابی خبر اب وګورو د امام خطابی 42 صفحه کې تیرے کتاب کې لګي دوه عبارتونه پیش کو نو بیا کلاس بندو ان شاء الله دې یوي خبره نه بحث کوي په دې کتاب دا کې چې مونږ وې بیا اخر کې وای اقوام ذکر کی فلان کې دا وای فلانه دا وای فلانه دا وای سوک دا وای جدا اجازت دے بلاغت کرے سوک فی فصاحت کرے سوک وی ماضی اخبار کی مستقبل اخبار کی وسوی 42 صفحہ نے فتفهم الان وعلم ان القرآن انما صار معجزا لانه جاء بافصح الالفاظ في احسن النظوم التالیف مزمنا اصح المعانی من توحید له عزت قدرته وتنزیح له في صفاته ودعاء الى طاعته وبيان بمنهاج عبادته من تحلیل وتحریم وحظر وإباحة ومن واز وتقويم وامر معروف ونهي عن منكر وإرشاد إلى محاسن الأخلاق وزجر مساويها وواز على كل شيء منها موضعه الذي لا يرى له شيء أولى منه مطلب دے الفاظ دارے جزان پدے پوئے گا جو قرآن معجز خودے خدائی بنیادی وجہ سرا اپا فصیح الفاظوں کے پا بہترین اسلوب کے اور پا یو بہترین تالیف کے بہترین صحیح ترین معانی و مطالب بیانی کم دینے شروع گئی من توحید له عزت قدرته دا اللہ رب العزت دا توحید نے شروع کی
او دا راځي نه بیا د ژوند په هر پهلو کې حاوی عقاید خی، اخلاق خی، معاملات خی، عادات خی، نظم و ضبط خی، تجارات خی، نکاح خی، طلاق خی. یعنی داسې یو کتاب چې پای کې دا دومره ګڼ مضامین په داسې انداز کې لیکلي او دا اول نواله تر اخره پورې په یو ځای کې د په فصاحت بلاغت کې فرق را نشي. دا دلیل دی خبرې چې دا قرآن د الله کلام دی او دا معجز دی. دا ټول وجوه وبکې یو ځای بیانې یو وته نه بیانې. دا نقطه نظر خدا دی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نقطه نظر سره ابن تیمیہ رحمہ اللہ نقطہ نظر دارے هغه د فتاوی اجلمانه راوړل کوم چې مالا پکارو دا بل راغله. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نقطہ نظر دارے چې دا کم سيزونه مونږ ځان ل بیان کړل نو دا به ځان ل نه وایو چې معجز دي. یعنی بالکل هغه خبره ده کوم چې امام خطابی کړل ده ځان ل نه، بلکې دا ټول با د قرآن مجید د اعجاز د پاره وجوه شي. یعنی کوم انداز باندې چې ما وې وجوه نو دا وجوه به ټول راجمع کې نو پدې کې چې فصاحت بلاغت ته تو ګورې ناغه په عالم ترکیف کې موجود دی چا د ماضی خبره ده. اب صورت یوسف کې موجود دی کوم چې د ماضی خبره ده او قصه ده او هغه په یک طرف ساعت وانشق القمر کې موجود دی. مطلب دا ہے چې دا ټول سوزونه براولې ته خو محور به سي هغه فصاحت بلاغت. نو اوس په دې باندې اعتراض دی، اعتراضات په دې ډېر دي په دې خبره باندې. خدای ما تاسو ته کوم ویب سایټ هو ملاحدۃ العرب او یو بل دی نحنو قرآنیون مونږ قرآنی خلق دا چې وګورئ تاسو نو ستاسو خیال لای چې دا مسلمانان دي خو چې ته ګورې نه یې په قرآن مجید اعتراض کوي. یو اعتراض تا زنان خیم نو د راتلونکي هفته کې تاسو په دې بیا خپل پوائنٹ آف ویو وایي ولیکئ چې را قرآن مجید دې باره کې مونږ څه ووایو. ګوره انزال او نزول دا یو لفظ دی، انزال او نزول دا یو لفظ دی. تاسو سره دا فتاوا د ابن تیمیہ رحمہ اللہ او د دې 12 جلد کې صفحه 112 او 13 کې د بحث کوي د دینه. یو کتاب موجود دی هغه ته وی الاعجاز العلمی فی القرآن حقیقت ام وهم. د قرآن علمی اعجاز آیا دا حقیقت دی او که وهم دی یو ګمان دی. زکریا بطرس په قرآن چې کوم اعتراضونه کوي دا غي ټول اعتراضونو تعلق هغه د اصل کې د قرآن مجید اعجاز باندې او بزام خیش هغه د قرآن مجید غلطه خي چې قرآن مجید کې دا آیت غلط دی دا غلط دی دا غلط عام دي دا خبره. مونږ ته ضرورت د خبره دی چې خلق کینی او دغه کتابونه مخې ته کیدي او دا غیر د یو جملې نه جواب وکړي. خدا بالا غي کینی چې خلق د اختلاف حدود خو پیژني. پاکستان کې څومره خلک اوسېږي دا ټول یو بل ته کافر وایي. په دې کې دومره طاقت نشته چې دوه کسان یو ځای کینی سر جوړ کې بیٹھ جائیں او ګوري چې زمونږه د مشترک دشمن په مونږه څه اعتراض دی اسه جواب ورکول دی مونږ لږه. اغیلو منه سوال دا کړی چې تاسو وایي چې انزال او نزول منه د برنخ کا تراتل نو قرآن مجید چې وایي چې وانزلنا الحديد سوال وته مونږه اوس پنا نازل کړل دا حال دی چې اوس پنا نازلی نه یا قرآن مجید کې وانزلنا علیکم المن والسلوى چوي د دې څه مفهوم دی او قرآن مجید کې وانزلنا معهم الكتاب والمیزان سمانه ده او قرآن مجید کې قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا څه مفهوم دی. تاسو ټول قرآن وایي خیم
په ځای د دې چې مونږ نور جزوي بحثونه کې نه نوځو په کار دی چې د اسلام او د کفر میانس کې کم حد فاصل دی چې مونږ واضح ابن تیمیه رحمه الله التباس کړی تا د ما کتاب اوخو چې دا د فتاوا کې وګوره نو تا ته به د انزال معنا معلومه شي چې د انزال معنا سره بیا د یو لطیفه ویلی چې بعضې خلکو خو یو اسانه خبره کړې ده چې انزلنا الحدید څه معنا ده نو دی وایي چې عبدالله ابن عباس نه را نقل دی چې آدم علیه السلام کله نزله من الجنت جنت نه راته که نه وما هو 5 اشیاء من حدید اصله د اوسپنې 15 څیزونه وو یو سندانو کلبتان ورسره ته جوړ د انبور وایي منقا ورسره مطرقه ابره دا قسم څیزونه ورسره دا ټول د اوسپنې وو بل هغه ځان بېغم و که انزلنا حدید منې دا د مخکې نازل کړی و دی وایي هو کذب لا یثبت مثله دا دروغ دی بیا وایي وکذلک الحدیث الذي رواه الثعلبی عن ابن عمر رضی الله عنهما عن النبي صلی الله علیه وسلم ان الله انزل 4 برکات من السماء الى الارض الله د برنا اسمان نه 4 برکات نازل کړي دي نو فانزلنا الحديد والماء والنار والملح دا 4 د برن را لګلي ندیم ځان پیغام کې جره بس ټیک ده اوس په خدا برن راغلی ده و دی وی حدیث مکذوب حدیث موضوع مکذوب فی اسنادی سیف ابن محمد ابن اخت سفیان الثوری رحمه الله وهو من الكذابین المعروفین بالکذب نبار کیف تاسو د انزلنا به قوي مانس دغه ها دا استاد د شیخه او د مشیخت امتحان ده چې دا انزلنا الحديد فيه باس عربي لټریچر کې ماده خلق نه معنا ماده نه کوي دا اوس نتوي دا اسماني تدابیر سره معنا نه نه صحیح ټرو معنا وګوي ماته یعنی دې لفظ اخو مونږ تعویل کوو اخو مونږ تعویل کوو دا اعتراض دی د غیر مسلمو چې انزال د حدید د اسمان نه کیږي ښکارا نه کیږي نو مونږ دې قرآن مجید انزلنا ولې وایي ٹھیک ده معنی خلق نه دی لیکن انزلنا وی ولې د هغې حکمت به تاسو ښیې نو الله به تاسو د قرآن په اعجاز باندې پوهېږئ دې کې مقصد دغه دی بار کې نن باز تاسو لږ خوش کو که نه او د ډېرو د سر د پاسه پاسه بتلي ها دا درته نه وایم تاسو چې لږ وکړئ خپله لږ محنت وکړئ اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين